السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو امید تاسو بخیر. په دې ټک ټاک باندې د درې ورځو نه اکثر ویډیوګانې ګورم دا ملګري وایي چې د کم چا په ترحیل باندې تلي هروبي ورپسې نو هغه مونږ په ګارنټۍ باندې واپس سعودي عرب ته راوستی شو راړولی شو په نوې ویزه باندې. ګوره دوستانو همیشه ما دا کوشش کړی دی چې د خپل ویډیوز او د خپل میسیجز په ذریعه سره ما تاسو د قانون نه خبر کړي صحیح لاره مې درښودلې ده. ګوره دوستانو دا ایجنټان چې څومره دي که نه دا یو خو ستاسو پیسې سین ته اچوي. دویمه خبره دا ده چې دا ډېر غټ ریسک دی. ګوره قانون دا وایي چې کم سړی په هروبو باندې لاړو په ترحیل په جیل باندې لاړو دا ممنوع الدخول شو منع الدخول شو دا سعودي عرب ته واپس په ورک ویزه باندې نشي راتلی. دا قانون وایي. نو ته څنګه قانون چیلنج کې او په سکرین او په ویډیوز په ذریعه سره ته خلکو ته وایې چې یاره زه په ګارنټۍ باندې راړولی شم او دې ځای کې د افسوس خبره ده چې په دې کارونو کې اکثر پښتانه ملوث دي. نو ای د الله بندګانو تاسو ولې د خپلو پښتنو نوم شرموئ د پاکستانیانو نوم دغه کوئ. تاسو یقین وکئ چې نن په افس کې ناست وم او دلته نور عرب ملګري وو هغو دا خبره کوله چې یاره په دې ورځو کې په دې کریمینل کیسز چې اکثر راځي نو په دې کې پاکستان پکې ډېر ملوث دی. نو ما د شرم نه ما غږ نشو کولی. نو دا قانون دا خبره کوي چې نشي راتلی. نو تاسو څوک کوئ چې خلکو ته دا چیلنج تاسو قانون چیلنج کوئ چې نه زه به په هره طریقه باندې راوړم او پیسې به ونه راکوئ. لهذا ما په دې میسج په ذریعه سره زما ټولو مسافرو ته پیغام دی چې که دلته یې خپل حروب ختم کوي د غیر قانوني طریقه لاره چېرته په سعودي عرب کې مه اختیاروئ. همیشه دلته د قانون لاندې پاتې کېږئ. دلته چې کم سړی غیر قانوني کارونه کوي که نه نو هغه چې د قانون په ګرفت کې بیا راشي نو بیا افسوس کوي. لهذا همیشه د قانون احترام وکړئ او کوم شی چې قانوني دی هغه فالو کوئ.